والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله دنیا کې زندگی تیرولو د عزت د هر چا خواهشي چې زما زندگی دې په یو خشان باندې تیر شي او عزت راته نصیب شي بیا د عزت په دوه سيزونو باندې ملاويږي یو مادي سيزونه دي د دنیا وحدي دي د دنیا مال له د دنیا سیم او زر ده جاه او جلال له خدا چې دینو دا عارضی وي یو عزت چې دینو هغه دایمي وي چې هغه د الله تبارک وتعالى پر ریاضت باندې او په علم باندې په ورکړه باندې غوي چې تر څو نسلونو پورې کړه نه اهله اولادوم وي نو دا تیر شو اسلاف باغه برکت باندې هغه جون د دې خلکو په عزت باندې چې دینو کیږي او دا تیریږي دنیا خوندن یو سړی امیر وي سبا چې دینو فقیر وي بلکې واقع ما خپل اوریدلې و چې د نږدې زمانه کې یو وزیر صاحب او هغه د خپل عملی سره په لار باندې دین روانو مناسبه حکومت چې دینو تخته وړې ده او ماغه انتظامی کومه ذمہ دار خلک چې دغه په حفاظت د پار روانو هغه ته هغه گاډي وړاندې رستو کله او بیا د گرفتاری چې دینو او دا خپل خبر پیش کو ځان سره چې دینو راوست دا د دنیا د عزت دا بالکل سترګې برب کې چې دینو دا وی د الله تبارک وتعالى د ورکړه چې کوم وی او په علم باندې وی په پوهه باندې وی ریاضت او عبادت باندې وی نو همیشه او دایمي چې دینو دا وی هندستان کې خواجه معین الدین چشتی اجمیر شریف لوی درگاه د صاحب چې دینو دادا انګريز یو مورخ ته تاریخ لیکل دی د پریچینګ اف اسلام د کتاب چې دینو نوم دی اې کې او دا خبره لیکل چې په هندستان کې ما یو کس ولیدو چې دې مړ دی او خپې خوري کړی دي او په هندستان باندې حکومت چې دینو دا کوي سړی په قبر کې بخور کې پروت دی لیکن د خلکو عقیدت و سره دومره ده چې هندستان باندې یو روحاني طاقت او حکمرانی چې دینو دا کوي او دا دایمي حیثیت وی او دا دایمي شان دا چې دینو دا وی الله تبارک وتعالى انسانانو کې انبیاء او تلوي فضیلت دینو دا او تور کړی دي او انبیاء کې الله تبارک وتعالى انبیاء او علوم خاص چې دینو دا او تور کړی او په داغه فضیلت او غورواله په ټول عالم او په کائنات باندې الله جل جلاله چې دین دعوت ور کړی دی او بیا افضل الانبیاء خو ددا چې دا خو نبی کریم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی دغه انبیاء کې تیر شوی جمله او بلا د دې په هغه د قران مجید د رڼا کې د دې په کوم علوم الله تو ور کړو په کوم زونو باندې ول فضیلت ور کړو نو باندې خبره چې دینو دا شوی وي الله تبارک وتعالى په دغه انبیاء د حضرت یوسف علیه السلام ته د خوبونو علم چې دینو دا ور کړو معبر او علماء د لیکي چې د خوب علم یو لوی پوهه چې دینو دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو باندې وحی چې دینو بند ده لیکن د نبوت شپږ سلوي ختمه یعنی 46 وا حصہ هغه چې دینو پاتې ده هغه چې دینو خوبونه دي او رښتونه چې دینو دا خوبونه دي د خوب بارکه مثلا دادا چې دې خوب ویني وخت دې نو هغه د خوب لیدل وی
نو که یو عالم نوي یو پوه نوي نو خپل دوست ته چې دینو دا وایا چې هغه در تعبیر چې دینو خچ دینو دا وباسي ځکه فیصله ډېر کړه د بیا د هغه موافق الله تبارک وتعالى چې دینو دا کوي نو د یوسف علیه السلام الله تبارک وتعالى امتحان په تور په جیل کې چې دینو وو لیکن د خوب د علم باندې بادشاہ خوب لید او کس تر آیات سوچو هو بادشاہ داسې یو کس په جیل کې دی او دا خوب چې کوم تعبیر وباسي نو بالکل هغه حق وي او دا سچ وي الله تبارک وتعالى د هغې نه نجات او خلاصې چې دینو دا ورته ورکړه علما چې دینو هم فرمایي چې ګوره د سیرت ډېر عجیبه څیز دی انسان ته خلاصې او نجات بعضې وخت ورکړي او صورت الله تبارک وتعالى په بعضې وخت کې د انسان په امتحان کې چې دینو دا واچوي د یوسف علیه السلام په د علم باندې الله ورته د رهایۍ سبب چې دینو دا ورته جوړ کړو حضرت ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالى وی دې ته د مناظرې علم چې دینو ورکړو د مناظرې د جګړو نه د مناظرې د حق او د تلاش او جستجو په دې باندې او څنګه چې کله په کائنات کې حضرت ابراهیم علیه السلام غور فکر کوي چې زما معبود بجدين سوکي رب بجدين زما بجدين سوکي عبادت بجدين زه د چا کوم سپومې ته وکړو چې دا سپومې ډېره ښایسته ده ډېره ښکلې ده رڼا کوي نو ګنې بس زما بجدين والعیاذ بالله دا معبودي خو چې کله سپومې چې دینو ډوبه شوه یو هو دا خو چې کوم دی عارضي ده بیا وی چې زما معبود بجدين دا بنوري ځکه دا انور چې دینو دی ډېره لوی رڼا وته چې دینو دا وته دی حاصله ده کائنات باندې ډېر لوی رڼا ده ګرمایش ته وکي دا بکی دي دا به زما عربي چې کله اغم ختم شو هو دام ډوب شو دا هم چې کوم دینو زما عرب چې دینو شکې دی ځکه دا خو دایمي نه دی اني وجهته وجهي للذي فطر السماوات والارض بس هغه ذات ته دینو محکوم چې اسمانونه او دا ټول هر څه دغه په دست قدرت کې دا چې دینو دادي علماء لیکي چې مناظر سره یو عقل او فوه والا دی به درې زونه باندې د درې زونو د سوچ بچ دینو دا کوي یو خو دې چې دی به غور او فکر کوي بل دی به دلیل جواب چې دینو هغه به کلک چې دینو ور کوي او بل دی به مطمئن چې دینو دا بوي او دا د علماء او د ابراهیم علیه السلام د حالاتونه دا خبره چې دینو رښتري چېرې ابراهیم علیه السلام د حق د پاره غور او فکر وکړو او بیا چې الله باندې اطمینان شونه بس پای باندې قائم دائم پاتې شو چې کله نمرود سره مناظره چې دین وراله نو ته وایي چې ته څوک رب یادې ابراهیم ته کوم رب یادې ستاره چې دین وسه کوي او ته زما رب چې دین ژوند ورکي او مرګ چې دین ورکي نو نمرود د عقل نه عاریو دوه کسان راوځي یو اوجو بل ته وېزا ودا خو زم کول شم اعوذ بالله ابراهیم علیه السلام پوښو چې د عقل په دې باندې نه پويږي د دې داسې نغيږي نه او ته واجب سوال بل بو کوي وسان سوال زما الله چې کوم دین هغه نور راخیږي د مشرق نه او ته د مغرب نه چې دین روخه جوړ کنه د دې نبي چې کوم دین عاجزو عجز د دې نه چې دین د اختیار کو انبیاء کې الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه السلام نه علاوه حضرت ادریس علیه السلام ته د کتابت علم ورکړو د لیکون کې علم تر دغه زمانه پورې لیکل نو علم به زبانی او کلامی وو بس یو ژبه باندې خبرې کې دی حضرت ادریس علیه السلام د لیکلو آغاز څخه کوم دی فرمایلی دی الله د لیکلو علم دا ته الله تبارک وتعالى چې دین ورکړو او څنګه ورکړو لومبنه چې کوم دین حروف دای چې کوم دی جوړ کړل الفاظ شکل ورکو او په کانو باندې لیکل بیا چې کوم دین شروع کړل ابراهیم ادریس علیه السلام ته الله تبارک وتعالى د کتابت د دې آغاز او بنیاد د دې نبینا پیغمبرنا الله جل جلاله چې دینو دایخه دی بیا چې دینو سليمان علیه السلام ته الله تبارک وتعالى د نور علومونه علاوه د مرغو په دې جبه باندې په هو ته الله ورکړو د ډېر لوی علم او د هر څه باندې حساب او کتاب بو تر دې پر قران هغه لوی واقع راغشته ده یو مرغه چې دې نشته هدهد او دې هدهد چې دې نو شو چرته لړ او دا کار بداو چې اوبه بچ دې نه هغه بکته ټونګه به واله دلته اوبه چې کم دې نشتا او دلته چې کم دې نشتا اوس زمانم جدید شو څومره دور تیر شو آلات رال اوس چې دې نو په اوبو رستلو کې په دې تلاش کې څومره مشقت چې کم دې نه اوس په دې آلات باندې کیږي الله تبارک وتعالى په ابتدا کې یو معمولی مرغه ته د قوت او طاقت ورکړو هدهد چې دې نو راغی
لیکن علما لیکي چې هدهد د خپل علم په وجه باندې حضرت سليمان عليه السلام ته نه غولاړ دی او جواب ولا چې کوم دین ورکړي الله تعالی علم ورکړي داغه مخ کې هیڅ جرأت نشو کولای هدهد په توي چې یو زیره تلم چې غزه ستا په علم کې مله دا نه دی چولې بلقیس یو خزه د حکومت چې کوم دینو کوي ته کائنات باندې ستاسو یې لیکن التګي بلقیس چې کوم دینو حکومت دی سليمان عليه السلام چې کوم دینو د خبره په غور او فکر سره چې دین ووري خو هدهد د خپل علمي انداز کې ولا لګیا دی مالکی چې دا د علم چې کوم دینو دغه وجه ده چې سليمان عليه السلام عمره عظیم پیغمبر ته جواب چې دینو کوي او دعوت فرمایي بیا سليمان عليه السلام خو الله ول شان ور کړو او چې کله دغه بلقیس کوم دی راغواړي نو وی چیرې یو خبره مې د کول غواړم د دې د تخت چې کوم دینو د ماته حاضر کې جنات په دسترس کې افریت وی جن وتوی جذبه روړم دا تخت خو وخت په دونه ولګي چې ستاد د اجلاس کوم دربار شروع دی نو چې دا چې کوم دین ختمي کې نو زه به دونه نظر کې روړم الله لوی پیغمبر دی نه دا خو ډیر لوی ټایم دی دا سنا بس دا چې زره وروړي نو دا آصف ابن برخیا دی وی چې دی وته وی چې زه به دومره زر روړم چې دسترګې په پلک جپه کې کېږي نو دا به حاضرې بس هم هغه شان چې کوم دی وشو وی دا آصف ابن برخیا ته الله علم ورکړو جن چې دینو عاجز شو لیکن د علم په وجه باندې الله تبارک وتعالى دغه تخت د سليمان عليه السلام ته کوم دینو په خپل قوت باندې دی وته کوم دینو وته راوړو خو بیا د قران هم لیکلي دي چې بیا په هغه کې ګومن نه کو چې دا چې کوم دی زما کلام قال سوي هذا من فضل ربي دا زما د رب د فضل نه کوم دینو فضل له دې کې ګورې زما څخه کمال دا چې کوم دینو نشته د دنیا دا ټوله پویا د علم دا سره سپین د عزت جرأت یو سړی وایي کنه دا د الله د غاړه چې کوم دی کې دغه درس دی به چې کوم دی یې خده چې دا هر څه د الله او زما د رب د غاړه دا فضل دا چې دینو دادی الغرض الله تبارک وتعالى په علوم باندې ولا فوقیت انبیاء ته کوم دین ور کړی دی بیا د انبیاء نه رسته په امتونو کې علما او ته چې کوم موجودي اغیله ولا چې کوم دین دغه پوهه د علم ولا چې کوم دین او ته کړی دی او دی او ته دین ور کړی چې په دې باندې انسان پیژني یو علم یو معلومات چې کوم دین دي معلومات جدا شه دی او علم چې کوم دین جدا شه دی څنګه د انسان بصارت جدا شه دی او بصیرت دا چې دین جدا شه دی یو سړی انسان په سترګو باندې ویني یو په ځړه باندې انسان چې کوم دین عمل کوي او کار کوي بصیرت د دین چې کوم دین مراد دی علم به هغه علم وي چې د انسان ته بصیرت دا او چې کوم دین راشي او معلومات او دني معلومات جدا شه دی معلومات ډېر خلکو ته لیکن راه راست باندې دا چې کوم دین دارانل بلکې علما لیکي چې د انسان په بدن باندې یو سړی سوچ چې دین داو کی نو په دې کې درې قسمه اعضاء چې کوم دین په دریو ځایونو کې موجود دي لاس خپې موجود دي معده موجوده ده زړه چې دین موجود دي نور چې کوم جگر دي مثانه ده دا موجود دي سترګې مازغه او جبه چې کوم دین موجود دي نګورا وې دا سر یعنی مازغه جبه او دا وګونه الله تبارک وتعالى دا چې کوم دین پورته چې دین دا کړی پیدا کړی دي او د پورته چې کوم دین دا یې دي ولې چې په دې باندې انسان چې کوم دین علم حاصلې نو په اعضاء کې بدن کې د انسان دا چې کوم دین پورته دي ته خوراک زونه اشتها والے انسان ګډ بډ ډکه کې هغه په درمیان کې چې کوم دین یې دي انسان کسب کوي خپو باندې او په لاس باندې ته بيخي په نچله حساب باندې او په اخري حساب باندې دا چې کوم دین دای خېدي دینه مو د انسان د پویا د دې د حیثیت چې کوم دین دا ملاويږي چې الله تبارک وتعالى ته یعنی دا پویا او د ذکر څومره چې کوم دین دعوت نږدې ده او څومره په دې باندې چې کوم دین ده رسول الله مبارک فرمایي اوس دین اسلام چې کوم دین څه شه ده الله تبارک وتعالى د ترشو ادیان وی تکمیل چې کوم دین اور کړي ایګه به احکامات به چې کوم دین راتل دا د دین محمدي صلی الله علیه و آله وسلم ده چې رسول الله مبارک باندې الله تبارک وتعالى وحی فرمایي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نن ورځ دین ما د مکمل کو اتمام مې چې کوم دی وکړو او بطور دین می تاسو ته اسلام خوخ کو دا د ما خوخ چې دینو دا کو الله وي زما په دې رضا ده نو ته هم خوخ چې کوم دینو دا کا او بیا حیثیت او شان چې کوم دینو دا سن ده
رسول الله مبارک فرمایي چې د ایمان 70 چې کوم دینو شوبې دي او یا شوبې دي او یا زرایونه ایمان چې کوم دینو زی او دا خوريږي او یا بکې یا دا شوبې چې کوم دینو دا شامل دي خو محدثین علما فرمایي چې د عربو با یو خبره په کلام کې بداغي او کارو او یا نه چې کنه صرف او یا دی او نور دا چې دینو دا نشته او چې کله یو شی ډیر یادو وی به را 70 پیر یعنی دا 70 او یا پیر می دا خبره چې کوم دی وکړه لکه موږ چې څنګه په خپل گفتگو کې وایو چې سړی تعالی ما دا خبره شل پیر وکړه دا خبره می د سل پیر وکړه نو چا دا خبره سل پیر شمارل ني خو لیکن د دینه مراد دا چې ډیر پیر می دلدا کړي دا نو رسول الله مبارک فرمایي چې او یا شوبه د ایمان چې کم دینو دادي خو ذکر کړی دی حدیث شریف کې چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی نو درې شوبه به چې کم دینو دا به ذکر کړی دی کله چې یو باندې چې کم دینو خبرو د ټولو افضل شوبه هغه وینا د سره لا اله الا الله د ټولو لوی شوبه دا د لا اله الا الله محمد رسول الله دا چې د انسان د ایمان د دخول په اسلام کې په دې باندې د چې کوم دینو کیږي او څنګه علماء تاسو اوره د مبلغین اوره چې انسان د او یو کالو چې کوم دینو کفر کې موجود وي او کلمې چې کوم دینو دا هوا نو د ایمان ته چې کوم دینو داخل شو اسلام کې چې کوم دینو بس دې چې کوم دینو داخل شو الله به ودا خلاصي او نجات چې کوم دینو ودا ورکي رسول الله مبارک دور دی جنگ خیبر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین راغلی دی یوځه کې پړاو کوي یو صحابي دی اسود چې کوم دینو نوم دی روان دی زمیداری او ګله بانی کوي ګډي بيزي ټول چې کوم دینو هغه سره دی صحابه ته تاسو هغه سردار چې دینو هغه کم ځای دی بادشاہ تاسو دی هغه په چرته چې دینو دی دوی چې ورشه دی خیمه کې وګوره کله چې دی دی خیمه ته زی نه په دې باندې دربان شته او نه په کوم دې څوکیدار شته او نه نور چې دینو دغه لوی ها هو شاهي چې کوم دینو انداز چې کوم دینو دا موجود دی او چې کله د صحابي دنه داخل شي حیران چې دی ودرېږي چې د مسلمانانو دومره لوی سردار دومره لوی نبی او پیغمبر او دربان چې دینو غدا سي دی بیا سره کینی متویره د گفتگو نه پس چې کچریزه ایمان چې کوم دی وروړم نو ماته بس ملو شي او ته وي بس ته بجدينو جنت ته بځي او باغات او دا هر څه بچ کوم دي نو طالب دا ملاوي وزو سو کوم دی وخت چې کوم دي سدي نو رسول الله مبارک ول جواب فرمای چې موسم حج کوم نشته حج دې نو هغه دی وخت نشته معلوم تاسو نشته چې ته صدقات او کې زکات ورکې او د موز وخت لا چې کوم دي نه داخل د محدثین چې کوم دي فرمایي داسي بس جهاد چې کوم دي شروع دي او لشکر چې کوم دي شروع دي بس په دې کې عمل وکړو دغه صحابي لړ او د جنگ د اختتام نرستو صحابه کرام یو ځای کې موجود دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیوم چې کوم دي موجود دي خدای نه مخ کې د صحابي ته وي ته کار سکے ویزه ګړي بيزي چې کوم دي دا سروم وي د چالي وي د دې يهوديانو چې دا کم وسره ستاسو وسره جنگ دي وي خنړم به دا واپس کا جنگ وسروم دي جهاد وسروم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي خدا امانت او د معاشري او د دین اسلام هغه تقاضي هغه وتړم به لا اله الا الله نه ولا پس وای چې دا امانت چې کوم دی اوس او بس دا چې کوم نه اوس ته یا رسول الله تاسو کوم یو کنه اک ګړي بيزي دا صحابي اسود چې کوم دی ولی او خپل يهودي چې د درستو چې کوم دی دشمن کیږي او هغه چې کوم نه په حواله کوي دا د اسلام خاصه ده دا د اسلام چې کوم دی صفت ده او چې کله بیا راغو شهادت ومن نو صحابه کرام موجود دي یا رسول الله سلام یو عجیب سره پروت دی دی خو نه زمون ملګری چې شوی رې موږ سره پاتې شوی دی نه موږ چې کوم دی نو مخکې لیدل دی دا څه دی رسول الله مبارک ول قصه فرمایي چې د کلمه شهادت ویلو اگر چې کوم دی یو سجده نه کړي الله ته یو سجده د په نصیب کې نشتا اسود لیکن کلمه ویل دا او جنت ته کوم دی نو الله تبارک وتعالى دا چې کوم دی دا بوته دا پس باندې لا اله الا الله په دې باندې چې کوم دین دومره قیمت او عزت وي تاسو په دې حالات باندې ګوره الله تبارک وتعالى چې رحم چې کوم دین په چا باندې وکي د چاینیز او د جاپانیان ته ډېر عمر الله ورکړي اوس داسې بوډاګان کله کله په خبرونو کې راشي چې بالکل په بستر مرګ باندې پروتي جبه چې کوم دین هغه نه خوځيږي او هغه کلمه د څوک چې کوم دین وایي زم څونه خوش نصیب ده عمل مرسوم کو الله تعالی معاف کو او کلمې چې کوم دین وته ویلا او زمون به چې کوم دین سه حال به چې کوم دین دای ځکه چې حاجی امداد الله مهاجر مکی
رحمت الله تعالی چې د شاشه اشرف علي صاحب تنویر رحم الله چې کوم دین پیر دی هغه فرمایي چې یو سړی ګوره دا دعوت نه کوي چې دا کافر چې کوم دین داسې او زه ډیر خیمه په ایمان باندې عظمت باندې بده چې کوم دین خوشحالي وکړي کې دي چې الله تبارک وتعالى دل چې کوم دین کلمه نصیب کی او ته چې الله موږ ته ونه خوېږي اخیری خاتمه د پاره زکه دا داخله کورس واکي چې الله د خاتمه دا په خیر باندې چې کوم دین دا وکي دا ټول شوبې د رسول الله مبارک چې فرمایي جوړومبه لا اله الا الله چې کوم دین دا د دې دغه تقاضي او د دې د اپوها او دا چې کوم دین سدي دا ټول تسلسل ربط چې کوم دین په علم باندې چې کوم دین دی وګوره علم موږ علم سده یو حدیث شریف کې لیکي او یو حدیث چې کوم دین تشریح فرمایي او دا خبره بار مونږ کړم دا چې یو سړی چې کوم دی د زده کړې په نیت باندې یو ځای ته چې پلانې عالم راغلی دی یا پلانې پوه راغلی دی بیان کوي دی چې زبر چې کوم دی څه اورم مسله به اورم دیم چې کوم دی نو طالب دی د الله په لار کې دیم چې کوم دی نو دا روان دی دوه قسم سوالات چې کوم دی کېږي یو سوال داسې وي چې هغه د انسان د ګډې لپاره او د رزق لپاره چې کوم دی کوي علماء به بهترین باز چې کوم دی دا فرمایلی دی یا مثال یو طالب دی کوڅه کې आवाज چې کوم دی کوي وظیفه راړی یا بل یو سوالګند چې کوم دی غریب او مسکین دا چې کوم دی راشي او دا کور نه وته روټۍ چې کوم دی روزي رسول الله مبارک فرمایي چې درې کسان الله تبارک وتعالى په دې باندې مغفرت او بخنه ولکړي روټۍ چې کوم دی نو درې کسان به بخي کم بخي یو سړی زمینداری کړي کسب کړي مزدوری کړي وړي کور ته وروړي دي الله په چې کوم دې مو بخي زانه په کور کې دې نو هغه ناس ته هغه واغږي او هغه چې کوم دې پخه کې او هغه چې کوم دې کینو الله تبارک وتعالى مغفرت ده دې ځانم کوي چې دا کم لوی یاړو کې چې کوم دې اوسي الله تبارک وتعالى چې کوم دې دل بخره مغفرت دا چې کوم دې کوي دا د ایمان او د کلمې هغه طاقت او کمال دی چې الله تبارک وتعالى انسان د بهانه ګور لیکن نیت بوله چې کوم دې کوي دویم سوال چې کوم دې کوي هغه علمي سوال دی رسول الله مبارک فرمایي السؤال نصف العلم دا سوال وروي نیم علم دی ځکه جاهل سړی به کوم دې سوال دا به کوم دې کوي او داګه بابا رحمت الله علیه به کوم دې فرمایل چې دا علم چې کوم دې یو نقطه وا جاهلانو سیوا کړه مثلا یو ټکیو خلکو به کول ته تبوسونه وکول جاهلانو وغي چې کوم دې دا چې کوم دې سیوا کړه او د خور کړه یو علمي سوال بل وي اسی عباس سوالات چې کوم دې وي چې مثال یو سړی بچیړه ماده وتنګوم شاګرد استاد تناست او شپې کتاب ګوري او دا نقطه یو تبوسونه کوم چې دا استاد بغیرو مو دا به کوم دې بندو یا دغه سوال نه یو سړی سوال کوي نو حضرت علي صاحب رضی الله تعالی عنہ قول فرمایي چې په دې علمي سوال باندې سلور کسانو مغفرت الله تبارک وتعالى چې کوم دې کوي سلور کسان الله تبارک وتعالى په علمي په سوال په تپوس باندې دا چې کوم دې مغفرت کوي سو یو کس چې کوم دې چې دا سائل چې دې راشي او دې سوال کوي یو دا معلم چې دې ناست او دې ولا جواب ولا چې کوم دې دا وته ورکی دریم هغه چې خوا کې وسره سوق ناشته هغه نه سوال کوي نه سکه صرف خوا کې ناشته صحبت کوي الله په دغه بخنه کوي او سلورم په چې کوم دې کم بخنه کوي چې وی کور کې ناشته او په دې باندې خوشحاليږي الله تبارک وتعالى په کوم دې غم بخي دا کمال د لا اله الا الله دی د علم دین دی د عالم دی طالب دی د درسګاه دی مدرسې دی د امارت دی او د مسجد دی او د خادم دی چې الله تبارک وتعالى په دې باندې سلور کسان د دې ول عفا او مغفرت دا ول چې کوم دې خو نیت او صحبت الله تبارک وتعالى نصیب وګرځي یقینا په شوال میاشت کې ذکر مخکم شو د داخلي طلباو چې کوم دې شروعي الله تبارک وتعالى اولاد چاته چې کوم دې ورکړي ارزه کې داخلي چې کوم ول بهترین ښکاری او بیا کوم د سکول کالجز چې کوم طلبا دي یونیورسيټي طلبا دي هغه په دین اسلام کې بډاواله سپینګری نشته الحمدلله تاسو په دې ځای کې وینئ د سپینګری هغه تقریبا 3 درجه ته او 2 ته الله تبارک وتعالى چې کوم دا اورسون یقینا دغه چې دې کې شرکت وشي او بیا کدين علاوه چې په دې خادمانو کې کم از کم الله تبارک وتعالى مونږ ټول چې کوم دا راولي او الحمدلله چې دا خصوصي شغف او خصوصي امتیازي شان الله تبارک وتعالى مونږ ته او تاسو ته او د زیات چې کوم دین هغه کړی کواړی دي کلوی دي په شغف سره خدمت طلباو دا چې کوم دین کوي نو څنګه چې علم کې دستا سو چې الحمدلله زمونږ د لوی
دور حدیث اسباق او د نورو درجات او با ان شاء الله العزیز دا غي د افتتاح اسباق په ان شاء الله را روان د ګل پرز باندې اته بجې سحر به دلته دینو کیږي دا غي د دعا او په افتتاحي پروګرام کې ټول ته شرکت ته ساده پروګرام ان شاء الله د ختم قران نه به 9 بجې ان شاء الله دې شروع کو او اته بجې به شیخ صاحب او استادان موجود وي او بیا به درسي افتتاح ان شاء الله العزیز دینو کوي کم خدمات شوي دي یقینا پای کې د ټول استاد کومونه صدا کوم علما او 2 سلويخ چې کوم دین هغه د حدیث شریف سندونه کال تر شوی وړي دي د تفسیر او د میراث ان شاء الله العزیز په روان عزم کې بم کلک مو عزم کو چې د دې خدمت بجدين مونږ به دا چې کوم نو زړی عزت خوشاله شوم چې بیګا یو بل کشر ما دراغه چې تاسو د لنګر خبره کړې و خو د لنګر خبر خو اسنه چې داخلك د ثواب نه محروم چې کوم دي شي مونږ سره د لنګر پیسې نشته خو اراده مو دې نو دا کوي ان شاء الله مونږ خپل کوشش کوو چې دا روټه به راوړو او دا به د طالبانو ته او دا به ان شاء الله په کوم طریقه چې وي کدا سی وي ک ارس وي دا به ان شاء الله چې کوم دي کوو الله دې په ټول په عمرونو کې خیر او برکت دا چې کوم دي واچي ان شاء الله کوم ضرورت دي چې الله نه چې کوم دي خصوصي شغف باندې چې کوم دي وړه په سبت ما بیګاوي د احمد دلیه حافظ صاحب ته جاوید صاحب ته چې مې طلباو ته ان شاء الله مونږ وایو چې سحر چې کوم دی نغه سورۃ یاسین شریف دا چې کوم دی بلان هغه چې کوم دی وای او ماقام سورې واقع وای چې الله تبارک زموږ د مدرسې څه ضرورت دي چې د غیبی خزانو نه الله پوره کړي اوسم چې احد مونږ کړی چې الله د چادر ته ونه کړي چې زو مونږ ته کوم دی دا راکې ان شاء الله الله به راکړي دا د الله دین دی او د الله طریقه ده ځکه چې رجوع الله بکی لومبني چې کوم دی شرط چې الله نه به غواړو اسباب به بیا خلق ان شاء الله چې کوم دی کی او دا به ګرځي ان شاء الله چې به شرکت تاسو کې خصوصي دعاګانې نه نظر انم کوي موږ د تعمیر کم ضرورت دي یا نور د استادانو معانه دغه مشاهره وي داغي وي چې الله په خطر طریقې سره دا چې کوم دین پوره کړي او الله دا باغ او دا بهار تر ابد الاباد چې کوم دین قائم او دائم دا یو ساتي او زموږ ته الله د نیتونو اصلاح چې کوم دی وکي ځان به یاد کوم الحمدلله تاسو خپ نیتونو سم دي او چې الله زموږ نیتونو چې کوم دین صحیح ګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم باندې رحم کرم وکي دنیا مولا خستک الله د ټول معلومات برکت واچي الله کوم ضرورت پوره کړي الله د ټول مدرسو دي یوازې د دې ځای نه د هر ځای مدرسې الله چې کوم دي طلباء متور کې ضرورتونه پوره کړي ټول باندې رحم کرم الله چې کوم دوی کله درې مسجد خدمت سو کوي مسجد کې تعاون سو کوي دې سره محبت ساتي ټول ته الله چې کوم سلیو تور کې ستا کورونه دي الله په عالم اسلام باندې رحم کرم وکي الله زموږ اتفاق ته نصیب وګرځي مردگان الله چې کوم دی وبخي کې مرګرو موږ سره د دوار پارسو ایثار کې قرباني کوي مردگان لپاره الله په نیت الله د ټول ثوابونه چې کوم دی ورسه ټول باندې رحم کرم وکي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب